موجوده حکومت وابرا نمانو لوډشیډینګ نمانو موجوده چې دی حکومت دا خبره بکوله اکثر په فیسبوک باندې او په عامو میډیا باندې چې منګه خلکو ته ریلیف ورکړی دی لوډ شیډینګ نه کیږي آخر کې وزیر یې دې ته جوړ شو چې خدای دې باران وکړي چې د لوډ شیډینګ نه خلاص شو عزتمندو مشرانو ملګرو او د پریس مشرانو ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې په دې اختر کې دې خلکو سره کم ظلم وشو د دې خلکو جذباتو سره کم ظلم وشو د دې خلکو ارمانونو سره کم ظلم وشو نو زما په خیال د دې تپوس پته الله پاک کوي عزتمندو تاسو ولیدل چې دې خلکو دا خبره وکړه دې خلکو به دا خبره کوله چې موږ به په اختر کې لوډ شیډینګ نه کوو هغه لوډ شیډینګ هم تاسو ولیده چې په کومه لحاظ کې په ټوله 400 کې دا زه چې تاسو ته وایم چې تاسو ډېره مننه نو تاسو د ټولې 400 حق ادا کړ د لوډ شیډینګ خلاف راووتې د خپل ظلم خلاف راووتې عزتمندو نو دوی به دا خبره کوله چې موږ به لوډ شیډینګ نه کوو لیکن په دې ملک کې دلته 400 کې ایم پی ایګان هم شته په دې کې ایم این ایګان هم شته په دې کې منسټران هم شته عزتمندو ملګرو دا ټول خلک ذمہوار خلک د پارټۍ چې کوم دي د پی ټی آی په دې علاقه کې شته خو لیکن هغې نن دا ثابته کړه چې د هغې اوټ چې کوم دی هغه هغوی په الیکشن نه دی اخیستی په سلیکشن یې اخیستی دی که په الیکشن یې اخیستی وي نو د دې غریبو خلکو د حقوقو به یې خیال ساتو که هغوی د خلکو نه اوټ اخیستی وي نو د دې خلکو د ګرانۍ خلاف چې کوم چغې وایي د دې به یې مخنیوی کړی د لوډ شیډینګ مخنیوی به یې کړی لیکن هغې نن دې حکومت ثابته کړه چې واقعي موږ سلیکشن کړی دی موږ په سلیکشن راغلی یو ځکه د دې خلکو د غریبو خلکو د هغوی خیال نه ساتي عزتمندو مشرانو تاسو ولیدل چې په دې 400 کې وزیران راغلل په دې اختر کې د ټي ایم ای د حالاتو د ټیک کولو دپاره لیکن بعضې خلکو به کار کړي لیکن اکثریتي ته ورباندې د دې 400 خلکو سره چې په دې اختر کې دې ټي ایم ای والا کم ظلم وکړه کم ګندګي پرته وه او په دویمه او په درېیمه ورځ یې اوچته کړه نو عزتمندو دا ظلمونه دي چې د موږ دې خلکو سره کېږي د لوډ شیډینګ د لاسه خلکو دې غوښو ته دا غریب خلک دې ته ناست دي چې موږ به غوښې را جمع کوو او مطلب دا دی هغه به ابتري مخرو ای عزتمندو هغه خلکو ارمانونه دوی ختم کړل د ګرانۍ په شکل کې ختم کړل د اختر کې د لوډ شیډینګ په شکل کې ختم کړل عزتمندو اوس موږ تاسو نه دا مطالبه کوو د 400 انتظامي نه مطالبه کوو چې یا ظالمانو ای بدبختو تاسو خو د دې غریبو خلکو خیال وساتئ ځکه چې تاسو خو د دې په تنهاګانو باندې مطلب دارې وخت تېروئ زمونږ تاسو د حفاظت دپاره راغلی یې زمونږ د ذمهوارو د احساس دپاره راغلی یې چې تاسو به زمونږ د غریبو خیال ساتئ چې دا حکومت یې نه ساتي نو ستاسو خو حق جوړیږي چې زمونږ د عوامو خیال وساتئ روزګار ختم شو تعلیم ختم شو اسپتال ختم شو هر یو ځای ختم شو ملګرو اوس تاسو ټول په شریکه باندې یو څو نارې به لګوئ او مطلب دا د خپل احتجاج به د دې حکومت خلاف تاسو ریکارډ کوئ د ټي ایم ای خلاف د دې لوډ شیډینګ خلاف د هر ظلم چې دې حکومت موږ سره وکړو د هغې خلاف ناکام حکومت لوډ شیډینګ لوډ شیډینګ لوډ شیډینګ لوډ شیډینګ ټي ایم ای ناکام حکومت ناکام حکومت لوډ شیډینګ د حکومت باره کې به زه دا خبره وکړم چې زمونږ ایم این ای او زمونږ ایم پی ای د هغې خو لکه داسې نه نوم شته او نه د هغې څوک اوري لکه دا زمونږ ایم پی ای باره کې به زه دا خبره وکړم چې 12 کاله دوی شو چې د ایم پی ای او دې اوسه پورې د غریب دپاره یو قسم اواز هم اوچت نه کړو دا صرف د دې باندې نه ده چې دې به صرف راځي او دې به موږ د دواګانې او جنازې کوي دا یوازې صرف دا خبره نه زمونږ عوام ته هسپتال پکار دی زمونږ عوامو ته د
روزګار پکار دی زمونږ عوامو ته د سکول د تعلیم سہولت پکار دی زمونږ عوامو ته د وابلي سہولت پکار دی بلونه تاسو وګورئ خوږو مشرانو کشرانو د 10 زرو نه د چا بل هم کم نه راځي او د وابلي د بجلۍ دا حالت دی چې 10 منټه یو ګنټه بجلي وي او چې کومه یو ګنټه زمونږ راشي نو هغه په ټریپینګ کې او په کم ولټیج باندې هغه راکړي زه د خپل طرفې د دې امپلای نه دا تپوس کوم لکه چې دا تا چې دا 12 کاله تېر کړل دلته کې هم په دې هسپتالونو کې اوسه پورې همدا و د ریپورټ ویلارج 12 کاله خو چې یو سړي یو کمزوري سړی دلته کې مشرو کې نو هغه به موږ له هر څه برابر وکړي ته صرف د دې لپاره مې راکړي چې ته موږ صرف جنازې کې او دواګانې کې لکه زه تاسو نه تپوس کوم چې ستاسو یو کس دا تا باندې په خپله دل راشي تکلیف دې په سر دې دل راشي ته به راشي ته خپل بچي له 10 روپۍ ورکړي چې واچه ما له پاکستان ګولۍ راوړه د پاکستان ګولۍ په ځای باندې تا له ټاپي راوړي آیا ته په دې باندې خوشحاله که هبه وې دې ته خبرې ته سوچ کول غواړي زمونږ MNA صاحب د اختر نه یو ورځ مخکې ووي چې دا چې نن نه پس به د اختره پورې دا 3 ورځې به بلکل لوډ شیډینګ نه کېږي نو لکه کېدی شي د ما خو دا یقین دی چې وابلي والا دا لوډ شیډینګ نه کوو خو چې کله ده دا خبره واورېده نو هغې دا لوډ شیډینګ ښه زیات کړو په موږ باندې قیامت جوړ کړو نو زه دې تاسو په وساطت باندې دا مطالبه کوم چې مهربان وکړئ د MNA صاحب او MPA صاحب ډېر مکمل اوس په تر هغه باندې استعفا ورکړي کني زموږ لاسونه وي او د دې به ګیروانونه وي اصل خبره دا ده موږ به زمونږ خوږو ملګرو مشرانو همزولو کشرانو موږ به هغې پورې دا احتجاج به دلته کې بلې چوک کې به ناست وو څو پورې چې د وابلي اهلکار د وابلي ذمهوار کسان موږ له راغلي دي دلته یې موږ سره اسپام نه کړي زمونږ په فیډر 3 باندې انتهایي ډېر زیات لوډ شیډینګ دی او ډېر زیات لوډ دی پې مهرباني وکړئ چې د دې ځای نه زه د دې ستاسو په وساطت سره زه د اکسین نه د SDO نه د سوپرډنټ نه دا مطالبه کوم چې زمونږ د فیډر 3 نه دی دا لوډ بالکل مکمل طور باندې ختم کړی شي د دې چې کوم زور دی د دې چې کوم د فیډر 3 چې باندې چې کوم لوډ پکار دی هغه لوډ دی واپس بحال کړی شي کني هغې پورې موږ دې دلته کې چوک کې ناست وو چې څو پورې زموږ مطالبه برابر شوي دي موږ له ذمهوار کس راغلي دي موږ ته دې کې پوره زموږ سره دې کې اسټام نه کړي هغې پورې موږ چوک کې ناست وو او دې خلاف احتجاجي مظاهره کوو زما پړو باندې دا زه د اکسیجن نه دا تپوس کوم چې تاسو د GTS نه واړې تر د صدریابه پورې دا کمرشل بجلی دا دوکانونه وشمارئ بیا د 400 په بازار کې راشه دغه دوکانونه وشمارئ چې کوم دوکانونه زیات شو په هغې باندې تاسو فیصله وکړئ غټ آمدن د 400 د بازار نه اوچتېږي د GTS نه واړې تر د بازار دا تقریبا 700 دوکانونه دي په دې باندې بجلی نشته او په دغه روډ باندې بجلی وي نه جی نه ټیمې والا راغلي دي په لومبۍ ورځ باندې نه بل څوک راغلي دي د حکومت مکمل ناکامه شوی دی دوی دې استعفا ورکړي دونه خلک مخکې چې به خلک راووتل مشرانو پسې هغوی به استعفا ورکړه دې خلکو پسې دا خلک راوځي هر څه وایي خو دوی کورس 1 لک راټینګ کړي دي نو موږ دا مطالبه ده چې د بجلۍ دا لوډ شیډینګ دی موږ باندې کم شي او د 400 په بازار باندې چې څونه آمدن د کمرشل نه اوچتېږي را دې شي حساب کتاب دې موږ سره اکسیجن صاحب وکړي چې د GTS نه واړې صدریابه پورې دوکان دې وشماري بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اوله خبره دا ده چې زه خو یم زمونږ د MLA صاحب له مرګ پکار دی چې ستا د بیان اړو هېڅ قیمت نشته دی تاسو ویډیو مو چلوله بیان مو چلو حکومت مو چلو چې د اختر درې ورځې به مکمل لوډ شیډینګ نه وي خو دې کې ډېر زیات غریبانان خلک دي هغې له یو بل غوښې ورکړي دي هغې یو بل کره پرجونو کې ایښي دي هغه غوښې هغوی اوس وغورځولې تاسو ویډیو زه کتل هغوی وغورځوي ګوره د اختر مقدسه ورځ او بیا په دې کې لوډ شیډینګ نو زه دې له خواست کوم چې آخر څه داسې قیامت راغی په دې بجلۍ باندې چې د اختر په دې درې ورځو کې او بیا د اختر په مقدسو ورځو کې بجلي غیبه شوه بیا به خبره ده د ټیمې والا کوو دوی خو تاسو نن لاړې او تاسو وزټ وکړو تاسو کوم یوزز ته لاړې زه به د خپل یوزز خبره کوم د MC3 نو که تاسو په کومه لاره او په کومه کوڅه باندې ورغلې نو هلته بدبو ده
هغه د سر راضی نه دا خو دوی ته یو سید ته خولې دي الته ورغلي دي هغه ته بالکل سبشرا وسته دا بالکل ماحول صفا دي او دلته سنشته او بالکل هغه علایش چې کوم دي هغه موږ ټکانې ته رسول دا موږ وړي دي دا بالکل دروغ دي اوس هم راشه زما او دوی دا وزیر داوا د دروغ دا وکړه دا وزیر د دوی ته دغه تکینول دي او الته وته سبشرا وسته چې دا حالات خراب دي او درم سما په خیال هغه بالکل دا ناپوتیا مظاهره کړی دا په کار دا وزیر له چې هغه ټول یوزس کتلی وي او هغه وزټ کړی وي او کتلی وي چې آیا دا ټیمې ور چې کوم کار کوي دا ټیک ټاک ټیک نه دی اوس ته زه بوزم او تاسو راسه زموږ ایم سی ته په هغه ایم سی ایریا کې ټول لوی ګن پروت دی او دا ګن تر اوسه نه د اختر دا درې ورځو شوي نن یې څلورم ورځ ده اوس هم الله ګواه دی تاسو ورشئ او وګورئ هغه ګندونه مخکې شان پروت دی ونډه کې بېګاني لږ باران شوی دی او ته زموږ د ایم سی 3 الو ګوره عاجز خیلو ته راشه او هغه ځای کې د هغه کارکردګي به تا ته بالکل راشي کامران منګش مره ته بالکل دا یې نه په چل ښکاري شي چې او دې راغلی او دار څه صفا دي او به ګور په موږ وایو چې دا سیستم نه د ټیمې نه واپس واغشتې شي د ټیمې خلکار چې کوم دي هغه د خانانو په درو کې ډېر دي هغه د خانانو خوشامند کوي الته ډېر دي غینو کران کړی هغه ته ناس یو درې صفا کوي د 400 ټیمې والا هغه سپینې کپړې شي هغه په دې هغه ته ځان بد ښکاری هغه زمونږ ټیمې ټیکس هم نه منګوره 2% ټیک د انتقال په مت کې دا ټیمې ته ځي هغه ټیکس په مت باندې په لکو په کروڑو روپیا هغه ټیمې ته راځي دا پیسې کم خواځي بل بلدیاتو حکومت چې پیسې ورکړي دوی ګوره دا ټول غب شپ دي تاسو راشه وګوره په ټول ایم سی 3 وزټو کې دما د ایم سی په خبره کوم بیا 1 2 3 4 تلار شي وزټو کې په خپل بتاو د کمران بغش کار شي داسې دي دا ټول درو دا سیستم د ټیمې والا بغشتل پکار دي او دا پرایویټ ورکر پرایویټایزیشن پکار دي هغه باندې صفای کول شي دوی نشي کولی زه وایم چې تاسو لیک وګوره دي تاسو ته ټیمې والا بالکل کار شي دا هغه مخ ته بالکل د ټیمې مخ نو شیر روډ دی اوس هم دا تجارتي مرکز دی د دې نه په کروڑ روپے د مونږه ټیمې تمځي او زمونږه ډیسټریکټ رینیو تمځي او ته د دې حل ګوره نو راشه په نوهار ور باندې پیدل سړی نشتلې دې ته په تاجر سګراجي ته روزګار ور سړی ځای ته منو خلک سنگراجي په تحصیل کې په نوهار ور باندې ټیمې دال دی نور علاقو به سوې تاسو ګوره په خپل باندې وځو کې دا وایم چې وابډي ولا ډېر ناروا راغشته موږ غریبانان خلکو نه مال 10,000 روپۍ بل دي په 15,000 روپۍ ډرایور زه 15,000 روپۍ په کور کې بچوله ورکم او کنه وابډي ولا لې ورکم دا الله درزا لپاره دی په ټولو غریبو باندې او باندې رحم وابډي ولو کې او دا صورت حال چې په کوڅو کې ګندونه پراتري او سکابینونه شروع کړي ما شومان مون قانون نه بار ته نه راپریدو ته د دې لپاره زده د ظلم ناروا کیږي نو دا وزیر د کور صفای شوی دا د وزیر د ودري صفای شوی دا د وزیر د کوڅې صفای شوی دا د غریبو د عوامو د کوڅې صفای خو نه شوی قرباني کو هغه شوی د ودري ته ولا غاډه تللی دي ګاندې ولا راچولې دي ولا وړې دي زمونږ په کوڅو کې اوس هم ناروا ګن پروت دی د دې لپاره د الله د رضا لپاره د ټولو سرکاري ملازمانو ته د ټولو افسرانو ته خلاص کوم چې دوی د اپاس را دي شو د غریبو د عوامو د خالو ګوري اول نه خو دلته کې یو ام پی ار یو ام ان ار یو نوم فضل خان دی او یو نوم شکور خان دی او یو جنرال سلطان محمد خان دی زمونږ وابډې والا وایي و دا درې ورځې به بجلي نه دي بجلي به څنګه نه دي چې سلطان محمد خان راغلی و هغه د درې ورځې بجلي وه غریبانان لړزېدل ځغړېدل کله بجلي شته او کله نشته زما وروڼو زمونږ په دې 400 کې د لوډ شیډینګ هغه نخرې دي چې کومې په بل ځای کې نشته زه د موجوده حکومت ته چې دا ناکامه حکومت دی زه دې ته دا خبره کوم چې یا د خدای په ډمانو یا خو د حکومت چې دی دا سمو چلوي او یا پرېږدي ولې چې د دنیا اقلم تاله راغلي دي او هغه ته خلکو ته څرګندی چې پلاکې غلا وکړه هغه مې لرې کړه ډګلي غلا وکړه هغه مې لرې کړه یا د خدای بنده دغه غله چې کوم دي دا تاسې چې دي راشه وګوره نن پرون کې هغه کوم د چینو غلو هغه بار وتښتېدلو جهانګیر بار لاړه د وړو داسې معامله دا یې راشه وګوره نن په اخبار کې څه راغلي دي چې چیني بیا 1200 روپۍ ترواګان شو آیا دا زه تا ته دا وایم چې عوامو تاسو سره ښه کړي دي تاسو یې اوږد درکړی دی د دې لپاره خو نه یې درکړي چې نوی پاکستان هغه نوی پاکستان دې ته وایي چې خلک هم تباه کړل ای زما وروڼو خو زه دې موجوده حکومت ته وایم او خاص کر دلته زموږ یو ام پي ار یو منری شکور خانه دا خبره کومه چې شکور خانه راشه دا خلک په دې چوک کې راغونډ شوي دي د لوډ شیډینګ باره کې راغلي دي زه تا ته دا خبره کومه چې راشه او د دې سره ودرېږه په دې نور باندې چې لوډ شیډینګ څه شی دی ګرمي څه شی دی بله زموږ دلته فضل خان دی چې هغه له څوک لاړ شي ورځي ټرانسفارمر وایي ته نه کوم ځای نه راغلې ته نه کوم ځای یې
نو یا د خدای بنده یا د ما ورونو زه دې بدل خان ته دا خبره کومه چې ستا ته خو چا دوا له نیته دي ته چا جنازې له نیته دي څوک ته پېژنې نه تا دا دوه نوټونه کم نه نه واخېستله خلکو اسپنجیار خان پاس کړی و او تا حکومت پیل که چېرې پیل شي دا په یو سازش باندې زما ورونو نن پرون چې ها راصفۍ ده زما د ورونه دا خبره هم کوي چې راصفۍ راشه وګوره زمونږ په پړانګو کې په چارسده کې په بیلونه وګوره په لارو کوڅو کې نالې په خپله صفا کوو یا هغه له بلدیاتي منمانګان څه شو او تا خو دا خلک په هره طریقه باندې تباه کړل یا تا خدای تباه و هلاکه په خپله باندې ته په لټګالۍ کې پروت دی او خلک دې تباه کړل زما ورونو د وړو داسې مشکلات دي د چینو ګراني ده وړو په 15 روپیا بوره شوه مزدور هم دیاړي کوم ټول دیاړي کوم لا ملاوي کله نه ملاوي کله ملاو شي کله تجل شو جون څنګه تیریږي بس جون راډې څنګه خراب تیریږي بس موږ ته وړو ځان کی سوداګان موږ ته ځان کی پیشي زه په دې ګندونه پراته دي څه خبر نشته خبيلي نشته بيدي ملي په ځای ملي لړ شي ګرانو مرګرو څنګه چې موږ ته پته ده چې دا حکومت چې دی نو دا د IMF په ډیل باندې راغلی دی او دا ټول هغه پالیسۍ دي چې څه هغې وایي هغه به دوی کوي باقي دوی به کله دا اعلانات به هم کوي هر څه به کوي خو کېږي به هغه څه چې څه IMF غواړي هغه به څه کېږي د څپه لوډ شیډینګ د دې یو لار ده لوډ شیډینګ چې دوی کومه خبره کوي لکه د تیر کالو ګوره بل کالو ګوره لوډ شیډینګ څنګه چې په چینو کې یو مافیا را څنګه چې په دا کې دغه شان په غوښه کې هم یو مافیا را دا هغه مافیا په هغه باندې دا هر څه کېږي لګیا دی